تفعل خو بریری چې زړه چاودلی ویلي نه هغې دا کار ونه کړ. قال ابو عیسی حدیث حسن صحیح باب ما جعلنا الولد للفراش. ولد چې دی هغه د فراش دپاره دی. دا یو مسله شرعي مسله ده چې مخکې به دا و چې دعوې به کېدلې چې دا ماشوم زما دی، دا ستا د وینځ نه چې پیدا دی، دا ستا د ام ولدې نه پیدا دی، دا زما نه پیدا شوی دی، ما دې سره زنا کړې ده. د چا د ښځې په بچي به دعوه وشوله چې دا زما نه پیدا دی، نو بیا به خلکو به قافیې کتلې، ګواهان. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویله چې ولد به د فراش دپاره یي او د عاهر زناکار سړي دپاره به حجر یي. نو حجر معنا دا چې هغه به رجم کیږي، یا د حجر معنا دا لکه بعضو کې راځي وللعاهر التراب، معنا د عاهر دپاره به خاوره. خاوره او حجر معنا دا ده چې خیبوبت به یې، ناکام به یې، خاورې به هم په نصیب نشي، یعنې هغه له به هېڅ هم نه میلاوي عاهر دپاره. په عاهر باندې نسب به نه ثابتېږي، په زنا باندې به نسب نه ثابتېږي. که سړي ته پته وي چې دا زمانه دی، خو دا ورته خپل زوی ویلی نه شي. لکه اوس نن سبا کې چې دا د عمران خان لور راغلی ده که نه، نو هغه که دا هم وایي چې زمانه ده، خو نسب یې د دې نه ثابتېږي، که نکاح یې نه یې کړي او د زنا نه یې، او که نکاح یې کړي بیا خو نسب ثابتېږي. نو حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. د عاهر دپاره به ناکامي. نو دغه رنګه ولد د فراش دپاره دی. نو فراش به یا خاوند وي، یعنې صاحب د فراش دپاره. صاحب د فراش څوک یا به زوجي یا به مولای. لکه د بخاري په روایت کې راځي الولد للفراش معنا لصاحب الفراش، د چا فراش چې دی. وی والفراش لا يثبت الا بعد امکان الوضع في النکاح الصحیح. فراش اله ثابتېږي چې په نکاح صحیحه وشي او په هغې کې امکان د وطې وي. یعنې داسې نه وي چې نکاح شوې ده او دلته صاحب په پاکستان کې دی او نکاح وعدې وله وکړه په نورستان کې، او هلته بچی وشو او ووې چې دا الولد للفراش دی. نو دا لا فراش ګرځېدلی نه دی، ځکه فراش هله ګرځي چې امکان د وطې موجود شي، او چې امکان د وطې موجود نه وي نو دغې ته بیا فراش نه ویلی کېږي. البته زمونږ فقه حنفي دا وایي چې دغه فراش دپاره به ولد وي تر څو پورې چې هغه لعان ونه کړي او د ځان نه دفع نه کړي. نو که دا وایي چې دا زمانه دی، دا په پاکستان کې دی، ښځې په نورستان کې ده، او هېڅ قسم ته امکان د لقا نه دی راغلی چې دا ګندي ځای نه کومې شپې له تللی و او ښځې هلته حامله شوه، نو زمونږ فقه حنفي وایي که دا خاوند دی د بچي نفي وکړي په لعان سره خو صحیح ده، که په لعان سره نفي نه کوي او دا وایي چې صحیح ده ردیه نه نفي نه کوي، نو دا بچی د ده نه ثابتېږي، ځکه دا د ده فراش دی. او دې کې دا امکان شته دی وایي چې داسې کار یې کړی، نو خلکو ته څه کار دی چې دا وایي چې نه دی کړی او دا زنا ده؟ د خلکو پکې څه کار دی؟ امکان شته. اوس په دې وختونو کې خو وایي ډېر فقه حنفي وایي ډېر امکانات شته دی. جاز کې دې تللی څوک چا دې لیدلی هم نه وي، هلته دې کته شوی. بعضو پکې ویل دي نه
کرامتن د الوتی الته دی ورغلی شپه دې تیره کړي نو دا ټول صورتونه وی راتلی شي دا زمونږ فقه حنفي وی نو حال دا دی چې نور امامان ټول دا وی چې فراش اله دی چې کله امکان د وتی موجودی چې امکان د وتی موجود نه په هغې باندې او مجرد العقد راغلی نو په دې باندې فراش ثابتېږي ځکه د بحر الرائق او نور د فقه حنفي کتابونو لیکلي دي باب ثبوت النسب وان كان بينهما بعد المشرق والمغرب ثبوت د نسب راځي اگر که د دواړو په منځ کې بعد د مشرق او د مغربي وي بیا نسب ثابتېږي وفي الباب عن عمر وعثمان قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمى عن ابي هريره باب ما جاء في الرجل يرى المراه تعجبه وبه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته دا نو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې داسې څه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ځان پوره قادر او داغه شیطان چې هغه مسلمان شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم د داسې وسوسو نه پاکو خدا امت ته یو طریقه وښودله چې ستاسې لپاره دا طریقه ده چې تاسې کې داسې څوک ښځه ویني او هغه د هغه په زړه کې واقع شي زړه کې وسوسې راشي نو لاړ شي خپل کور له نو هغه وسوسې بیا په هغه ختم شي چې کله خپلې ښځې ته ورنږدې شي وقال ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دا ښځه چې دا اذا اقبلت کله چې را روانه را مخامخي نو اقبلت فی صورت شیطان را مخامخي په صورت د شیطان کې ان ستا زړه کې ورننوځي ستا زړه کې وسوسې اچوي فاذا راى احدكم امراه فاعجبته نو دا عجبته معنی ځان ته مایل کی اعجاب معنی دا چې ځان ته مایل کی دا ښځه ویني او دیته دا سړی مایل شي نو فلیأتی اهله فإن معها مثل الذي معها چې ښځه نه وي چې ښځه نه وي نو بس قرارې به ناستې او ښځه دې وکړي وفي الباب عن ابن مسعود قال ابو عيسى حديث جابر حديث صحيح باب ما جاء في حق الزوج على المرأة حق الزوج په مرأة باندې سره وبه حدثنا دا دې کې دغه ته رسېږي که نه کتاب الطلاق